السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در الشريف اللهم صل على عزت من مسلمانان ورونو. دا شویمه جمعه ده چې د امت مسلمه په یو څو اجتماعي مسایلو باندې بیان کی. یو څو اجتماعي مسائل او دا مسائل حل کول انتهایی ضروری دي. په هغې کې یو مسله د اتحاد او اتفاق په خپلو کې نشوالی دی، تفرق او انتشار. دا امت ته چې کوم نقصان رسوي نمبر بل یو شی نه. دویمه مسله ټول دین باندې عمل کول. الله جل شانه د انسان د مسلمان د دنیا او د آخرت د فوز و فلاح او د کامیابی دپاره چې کوم شرط ایښی دی هغه په پوره دین باندې عمل کول. نیمګړي دین باندې عمل د الله جل شانه کتاب الله کې او د الله خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې نه دی بیان کړی، بلکې شرط پوره دین باندې عمل. او نن سبا دا مسله امت ته پیښه ده چې د امت ډېر کم افراد، قرآن کریم پہ اللہ پاک فرمائے: قلیلا ما تشکرون، تم میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ډېر قلیل افراد چې هغه په پوره دین باندې عمل کوي. ګنې پوره دین باندې د عمل کولو فقدان دی. او دا هغه مسله ده چې د الله جل شانه نصرت دغه وخت کې که الله پاک وکړي دا د هغه طرف نه وړیا فضل دی. لیکن چې کومه ضابطه هغه ښولې ده: وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. هغه او دریم شی هغه تزکیه ده. او یعنی زړونو کې چې کوم رذایل دي، بد اخلاق دي، هغه وځي. نو په دې دوه څیزونو باندې عمل فوراً راځي. چې کله د زړه کیفیت سم شو، دا پوره دین او اتحاد دواړه آسان دي. د لومبي اصول باندې خبره کېده چې اتحاد او وحدت راوستل لا ضروري. او چې کوم وروڼه ناست دي دلته هغوی ته پته ده چې د اتحاد نه مراد څه دی. چې په ټولو بیانونو کې ناست دي، ځکه زمونږ په ذهن کې خو نن سبا اتحاد او د وحدت نقشه او جدا راځي. رونه تربوران په یو قلا کې، په یو حویلۍ کې، په یو چاردیوارۍ کې وخت تېروي. او چې کله یې مال او خرچه شریکي، چې کله یې انغری بیل شو، بیا د یو بل تپوس نه کوي، په ګټې وي. اتحاد دې ته نه وایي.
اتحاد خو دې ته وایي چې ستا ورور ته په مشرق کې هغه په مغرب کې دی بیا هم ستا ورور دی نه وینې بیا هم ستا ورور ورورولي بیا په دوه قسمه ده یو د وینې ورورولي ده یو د مذهب او د دین ورورولي ده او کله کله د دین ورورولي د وینې د ورورولۍ نه غالب شي زیاته شي ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه صحابو ذکر کړی دی چې کله صحابه کرام مسلمانان شول او هغوی د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو نو بیا یې د وینې ورورولي په مکه کې پاتې شوه او د مذهب او د اسلام او د دین ورورولي هغې کې په خپله کې رونه شو بیا دا رونه هغه رونه نه بیا د وینې ورور ته مخامخ په میدان کې راوتی دی هغه د ده خلاف توره اوچته کړي ده د هغه خلاف خو دا توره اوچتول لکه دلته چې څنګه دي هغسې نو دا صرف او صرف د الله لپاره د اله کلمت الله لپاره اما مقصد دا دی چې د دین د ورورولۍ په مقابله کې د وینې ورورولي هغه بیا پاتې شي خو نن سبا خلک چې په خپله کې ورورولي ساتي چې کله یې خرچه او نغرې وي او چې کله دا بیل شو نو بیا دې بل تپوس نه تر دې پورې دي چې ما هغه مور او پلار هم لیدلي دي چې هغه کله یو در او کله بل در او زامنې وي او هغوی پیسې ګټي خو چې کله یې زامنو د مور او پلار هر څه ترلاسه کړل بیا د هغې نه پسې پلار دغسې ګرځي مور یې دغسې ګرځي بلو کورونو کې خدمت کوي ځکه چې غرض پوره شو غرض څه و د هغې میراث وصولول او هغې د هغې په ژوند باندې د هغې نه ترلاسه کړو بیا ختم شو دا اتحاد نه دی اتحاد د دین دی د ایمان او د اسلام دی چې مور او پلار د دنیا په نور مخلوق باندې مقدم کې وړاندې کوي نو دا ځکه چې تا ته الله ویلی دي او د الله رسول ویلی دي قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای د خپل توحید سره متصل او د شرک د رد او د نفي سره متصل د مور او پلار حق ذکر کړي دا د الله حکم دی ځکه ته چې کله د ښځې او د بچو حقوق ادا کوې نو په حیثیت د یو مسلمان سره دا ځکه چې الله جل شانه تا باندې د هغې حق واجبي راوستی دی هسې خوا پردۍ ښځه وه حق د نکاح سره اخسته ښځه شو او که چېرې د نفس او د شهوت په بنیاد باندې ته د هغې خیال ساتې نو دا خو یو کافر هم کوي دا خو زرتشت هم کوي دا خو آتش پرست هم کوي دا خو هندو سکھ هم کوي دا خو پیرنګي او يهودي هم کوي یا پتا کې په هغې کې فرق شو عرض مې دا کولو چې دا تعلق او اتحاد دا هم د اسلام په بنیادینو بیا هم د امت مسلمه متحد دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله جل شانه پیغمبري ورکا نړمبه چې دا غي کوم بیانو او سو خبري وي هغه اولم وي هغه ورستم وي او پاغه کې صله رحمی رشتہ پالل دا ابتدایي او بنیادی اصول وصل الارحام صل الارحام صل الارحام د رشتې خیال ساتي رشتې خیال ساتي د رشتې خیال ساتي یاد مې دا کول زما عزتمند شي وحدت اتحاد په امت کې دا غي لار صرف او صرف هغه دین باندې عمل کولی بس په دې راضي ببل سنه برنګ نه راضي ځکه چې رنگ دا ستا په وس او په قدرت کې داخل نه دی په فقر او مالداري نه راضي چې فقیر دی نو دا ځکه چې کمقل دی او چې مالدار دی نو دا ځکه چې هوښیار دی نه کله کله سړی هوښیار وي فقیر وي او کله سړی کمقل وي او مالدار شي مخکې پخرو پسې روانو او اوس چې کوم دی نو هغه په بنګلو جوړولو کې د یو بل نه مخکې شو دا د عقل په بنیاد نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې نښه ذکر کړي ده هغه څرګنده شوې چې جبرئیل علیه السلام تپوس کړو قیامت به کله راځي وی مل مسئول عنها باعلم من السائل جس سے پوچھا گیا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں قیامت کے بارے میں یعنی زما استا علم برابر دے بیا جبریل تپوس کی حدیث احسان کے ما اماراتها دا غی نخ نخانی سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو درې نخ ذکر کې پاغه کې یو دا وان ترى
الحفات العورات رعات الابلس بهم تبوینی آغا کسان چه غید استورو خانو سرول والو او غش بی ابلخ پیو آغا خلق با پا بلڈنگانو پا پلازو جوڑولو که دا نور نمخ کشی چه پا خانو پسے و پا دشتا که گرزیدل دا اللہ رسول فرمائے او نن سبا هم دغه سیدا ما دوزله تپوس کړی دی حرمین شریفینو کې داسې کسانو نه چې هغوی د هغه ځای باشندګان دي عرب ما ته هغوی ووایي چې د مکې خلک چې کوم د صحابه اولاد و هغه په مکه کې کم دي هغوی ټول یا یورپ ته تللي دي او یا لرې چېرته دشتو ته بهر ووتل هلته یې ځان ته بنګلې جوړې کړي او په مکه کې ما ته ووایي چې د یمن خلک چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلک نو او مصریان او د یو ځای او د بل ځای دا راغلي هغه کسان چې بدوان دي هغوی رالل ښار ته مکې ته او د مکې ځایي خلک هغه بهر لاړو او په مکه کې پلازې په مدینه منوره کې پلازې دا د دې خلکو نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې بنیادي شی هغه یو امت کې اتحاد دی او د هغې لاره صرف او صرف دین اسلام ده دا اتحاد څنګه راځي د دې څه اصول د عوامو په منځ کې اتحاد په کومه توګه راځي دا په تېره جمعه کې په بیان کې ذکر شوی اوس چې کوم خلک داسې دي چې هغوی ته الله جل شانه د هغوی په اوږو باندې د امت ذمهداري راوستې ده اهل علم اهل اصلاح اهل ارشاد چې هغوی ته دا کار حواله شوی چې تاسو خلکو ته دین وښیئ تاسو خلکو ته د هدایت لار وښیئ او تاسو د خلکو راهنمایي وکئ د دې طبقاتو په منځ کې د اتحاد راوستو یو څو خبرې لومبۍ دا چې دین اسلام کې توحید دا مونږ جړله ده یعنی د الله جل شانه د یو الله یو رب منل یو خدای منل او داغه سره داغه په ذات کې داغه په صفاتو کې په بندګۍ کې داغه په افعالو کې څوک شریک نه ګرځول دا ونه او دا توت او دا بکیانه دا چې پیدا کړی خدای یوازې دا بل چا وسره څوک شریک نشته دا ماشه او دا مچ او دا تی او دا غواغوی چې پیدا کړی دی الله دا فعل الله دی هیڅ څوک وسره په دې کې شریک نشته دا بنی آدم چې څه جوړی دا لوډ سپیکر زما مخې ته پروت دی د بنی آدم د لاس وته دی د دې خالق الله دی او د دې ترکیب ورکوونکې کاسب دا بنده دی او دا د ترکیب ورکولو د پرزې سره یو کولو چل هم الله جل شانه د تخولې دی او دې د هغه لاس خو د هغه مزغو سوچ او سر سترګو په زور باندې د شی جوړی چې کوم الله ورګړي دي نو حقیقت کې دې خالق الله دی الله جل شانه خالق ته هر یو په افعالو کې د الله سره سو خالق نه ځکه بنده ته چې کله نسبت کیږي نو د کسب کیږي کسب یعنی حاصلول په لاس خو باندې او داغه سره په بندګۍ کې څوک شریک نشته په ذات کې نشته صرف یو ذات دی خدای صرف یو دی دا خو د ایران مجوس آتش پرست هغه به خدایان دوه دي یو یزدان دی یو اهرمن دی یو خالق الخير دی یو خالق الشر دی او اورته به سجدي کوله نو خدای یو دی خیر او شر دواړه الله جل شانه پیدا کړی مونږ وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالی زما په الله باندې ایمان دی په الله می ایمان راوړې په فرښتو د الله می ایمان دی په کتابونو د الله می ایمان دی په پیغمبرانو می ایمان دی په ورځ د آخر په قیامت می ایمان دی چې دا برازي الله فرمایي دا الله رسول فرمایي په حساب کتاب یو لوی ورځ ده دا حشر حساب کتاب چې کیږي هغه ډیر زر کیږي بیا والقدر خیره وشره په تقدیر باندې چې خیر او شر داغه خالقم خدای دی او هغه د الله په قبضه قدرت کې دی خیرم دغه طرف نه شرم البته مونږ په خپل خیر او شر نه پوهیږو چې زما لپاره خیر کوم دی او شر کوم دی زه یو ډاکټر سره ناستم هغه سره یو مریض و هغه مونږ په دوبۍ کې یو کس و د هغه شوګر و سخت
شوګر دې حد تر رسیدل او چې بس په آخري مرحله باندې ولاړ او هغه مار او چې چلو الله جل شانو د مار د زهر نه بچ کو شوګر ټول ختم شو خوش بدن کې زهر دومره ګډ شو چې هغه شوګر چې هغه ختم شو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم کله وته یو شیخ واخه او هغه وتا د پاره مخنی او کله به ته نه خوخه هغه وتا د پاره خي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مسلمانانو ته امر دی تاسو وايي په دې موقع نه په دې موقع به جنگ کو جهاد کو دشمن سره تاسو په سوچ کې به یو شی اوس ټیک نه هغه د الله په نزدیک خي تاسو د پاره وکړي نو په خپل خیر او شر انسان نه پويږي الله جل شانه خیر او شر پیدا کړی کله مونږ ظاهری صورت کې هغه ته شر وایو او ظاهر کې خیر وایو هغه پسې شاته حقیقت سره والله اعلم الله ته پته ده لیکن خیر او شر دواړه الله پیدا کړی او داغه په کائناتو کې سخت ضرورت ته د الله جل شانه د عادت او د ضابطه مطابق ته چې دا ماشي ولې پیدا کړی دي دا مچانه ولې پیدا کول دا مار او لړم ولې پیدا کړی دی که چېرې دا ولې دی ووایي نو دې سره ته د ایمان نه وځي او که ته تنګ شوې نه او په زړه کې د کرکه محسوسه کوې یا په ژبه باندې څه ووایې نو دا خبره ټیک نه ده مناسب نه ده ځکه چې الله جل شانه په کائناتو کې د هغه په حکومت کې د هغه په خدایي کې هیڅ یو شی هغه بې ځایه نشته کله کله څه چې کوم ځای کې ناست یې په هغې کې یو موذي حیوان داغه وجود ستا د معاشره د بقا او داغه د سلامتیا د برقرار ساتلو د لپاره داغه وجود انتهایی ضروری دی زیو ځل د جمی نور د ناستم مازیګر نمخ کې دا شین مچ نه شین مچ دا په ګوډه کې ناستو کتاب می کتو نور د ناستم په کرسي نه پرې تینګړی می غمړ او مې والو نو بیا په خطه وګرځو سر به چورلیدونو جارو می پکې فنمړ نو بیا سات پس کوم نو بیا بل شین مچرالو ما غسه یو خدا وړو کې مچ یو دا غټ نش هغه نه سړی کړ کډې راکی بیا مې هغه مړ بیا په دریم ځل باندې دوه مچان راغله بیا مې هغه مړ کړ بیا درېشل بیا سلور شل په اخر کې چې 15 شل خدای خبر چې تعداد یې څومره ته ورسېدو نو ما وی چې دا خدای کمکلو هغه کار دی او بل چې دې ځای کې د دې مچانو سخت ضرورت دی او ته د الله جل شانو په کائناتو کې ګوتې وای د یو نه 15 شل دین معلومیږي چې دې ځای کې د دې سخت ضرورت دی او څنګه څه کار کوي باغې مونږ پویوګو الله جل شانو په خپل حکمت دا باز سړی وای چې دا شی چې دا نی دا غسره کینی دا فلانکیشنی دا بو وی ته به سم چلےږي دا خدای الله جل شانو نظام دی او الله جل شانو چې تاسو جنت درکړې وي ته اشرف المخلوقات ګرځولې فرښتې ستا په خدمت کې لګیا کړې دي حالانکه په فرښتو کې د شر ماده نشته پتا کې د شر ماده شته انسان کې دواړه ماده شته فالهمها فجورها وتقواها فجور د شر ماده هم پکې چولې ده ګنام دې کولې شي وتقواها او د خیر ماده هم پکې چولې ده تقوا نیکیم دې کولې شي دغه خوخه ده کدا استعمالي او کدا استعمالي البته فرښتې هغه کې د شر ماده نشته هغه یو مخلوق جوړ کړي هغه خپل ذاتی لحاظ سره ګناه او معصیت او د خدای نافرمانی کول نه شي هغه کې قدرت نشته الله جل شانه په افعال کې دا غسر څوک شریک نه منل ذات کې په صفات کې په بندګۍ کې لا الله نه علاوه بسر بل چاته نه ټیږي نه استاد تا نه پلار تا نه مور تا نه خواخی تا نه بل یو زنانه تا نه پیر تا هغه ته سر ټیټه او د تعظیم په بنیاد ټیټه چې د احترام کوم لکه د مشرخه د کشران احترام کوي سر وته ټیټ کی نو دا ګناه کبیره ده او که د خدای په توګ باندې چې عبادت کوم زکه او سر ټیټوم نو دا کفر او شرک دی دا الله سره شرک کول معمولی حرکت سره سره هغه د کوم ځای نه کوم ځای ته رسي ځکه چې بندګي ده دا رکوع کې ټیټېدل سجده کې ټیټېدل چاته دا بندګي ده دا او کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بندګي د دین علاوه وسط ته پاږي د چا داسې اطاعت کول
د چا داسې اطاعت کول، داسې خبره منل، په چا پسې داسې تلل، د یو سیس د حصول لپاره داسې منډوال چې د الله جل شانه بندگی او داغه حکم منل دی هیر شي، دې تم بندگی وي. په شیطان پسې سړی داسې روان شي چې به خدای هیر شي، چې الله حکم دغه وخت کې ماته سو، دغه وخت کې د شیطان بندگی. په حدیث مبارک په خواهشاتو پسې، په خپل نفس پسې، نفسانی جذبات او تقاضو پسې داسې روانېدل چې د خدای حکم هیر کی، دا د نفس او د خواهشاتو بندگی ده. د صادر، د کپړو، د جوبې د حصول لپاره، د ګرم بنین، ګرم جرابې د حصول لپاره دومره پاغې کې لرې تلل چې سړی د الله حکم هیر کی، د حلال او د حرام تمیز ختم شي، دا د هغې کپړو بندگی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعس عبد الدرهم وعبد الدینار وعبد الخمیسہ، دینار کا بندہ ہلاک ہوا، درہم کا بندہ ہلاک ہوا، چادر کا بندہ ہلاک ہوا. خمیسہ آغا چادر ته ویل کېږي، صادر شړی لکه نن سبا چې په دې یخ ژمي کې مونږ په سرو، او د دې بنده په دې لحاظ سره چې دې د هغې د اصول دومره شوقي دی چې دې د حلال او د حرامو تمیز نه کوي، د خدای حکم هیر کو، په هغې پسې روان دی. نو خدای شاته کو، هغه صادر یې مخکې کو، دا د صادر بنده دی. د پیسو د وصولولو، هغه ترلاسه کولو، دا تمیز هیر کو چې دا حلال دي او که حرام دي، په کومه ګټه راځي، د خدای حکم شاته کو، هغې پسې روان شو، دا د هغې پیسو د درهم د دینار بنده دی، د زرو د سپینو زرو د سرو زرو بنده دی، د لوخي کودی او د سامان بنده دی. د الله جل شانه نوم یې هیر کو. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دې تم کله کله بندګي ویلی شي، د چا داسې خبره منل چې د الله حکم ستا هیر شي، حالانکه د الله خبره داسې منل پکار دي چې د بنده او د هر چا وینا ستا هیر شي. د الله جل شانه خبره داسې مني چې د هغې په مقابله کې د ښځې خبره تا هیره کا، د اولاد تقاضې دې هیرې کې، د مور او پلار غلطه وینا او غلطه رای هغې د وینا کوله خو غلطه وه، د شرع خلاف وه، د الله جل شانه خلاف وه، هغه دې شاته کو، د الله حکم دې واغشتو، دا د الله بندګي ده. ابو بکر صدیق صاحب خوږ زوی عبدالرحمن په جنگ بدر کې مخې ته راغلی و، هغه ورته وایي پلاره ته زما د تورې د لاندې راغلی وی خو ما ونه وجلې. هغه وخت کې په بدر کې زوی کافر و، صدیق اکبر مسلمان و. دی ورته وایي که ته زما په تورې د لاندې راغلی وی، زما د وس د لاندې ما به قسم یې وخوړ، ما به ستا سر پرې کړی. دا وخت کې د زوی نه بلکې د پلا د الله جل جلاله خبرې اغشتي، د الله بنده. صحابه کرامو داسې کړي. د عبد الله ابن ابي ابن سلول رأس المنافقین زوی دی او مسلمان دی، داغه نوم عبد الله دی، د پلار نوم عبد الله د منافق، او د زوی نوم عبد الله رضی الله عنه. زوی ته وی عبد الله ابن ابي ابن سلول، او پلار ته وی عبد الله ابن ابي ابن سلول. دا پلار منافق ته، زوی خالص مسلمان دی. د زوی د پلار سره انتهایی مینه، د پلار د زوی سره انتهایی مینه، خو چې کله د الله جل شانه او د پلار خبره جدا شوه، نو د یو جنگ په موقع باندې پلار ته ویلو، پټ پټ ویلو، خپل قوم سره خبرې ذکر کړې وي. زوی ته خبر را ورسېده، مدینه منورې ته لا فاصله شته ده، او دا زوی چې انتهایی قدرمنو د پلار، د پلار ته مخې ته شو، تورې بربنډ راوویست او ورته وایي چې تا ویلي دي چې مونږ معزز یو او دا مسلمانان او محمد رسول الله دا ذلیل دي، تا دا ټکی کړی دی، ته ووایه چې زه ذلیل یم او د الله رسول او مسلمانان معزز دي، که په دې توره باندې د سر پرې کړم. زوی پلار ته مخې ته ودرېدو، هغه باندې دا الفاظ ووایي، هلې ورته مخه پرېښوه خلاصې. قرآن کریم کې سورې منافقون کې د دې تذکره ده. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې توحید دا بنیاد ده، لیکن اختلاف نن سبا سره د توحید چې مسلمان هر یو توحید من اختلاف راشي. اختلاف ولې راځي؟ چې یو توحید بیانوي نو دا غس پکوي، هغه توحید بیانوي د دس پکوي.
دې سره فتنه جوړه شي. توحید بیانولو سره تحقیر شروع شي، توهین شروع شي، سپکاوی شروع شي، هتک شروع شي، او دا غلو ده. او قرآن کریم کې الله جل شانو اهل کتاب او نور ټول منی کړي، لا تغلو فی دینکم، په دین کې غلو مکوئ. غلو دې ته وایي چې کار بم کې او طریقه به برابر وي، عدل او اعتدال سره به کې. که د اعتدال او د منځنۍ لارې نه او د وس نه اخوا دې خوا شي نو دا غلو ده. الله جل شانه وحدانیت بیانول دا بنیاد دي، لیکن د توحید د بیان سره توهین شروع کی. د یو مسلمان توهین کول دا حرام دي. یو مسلمان چې هغه سره د ایمان وصف لګیدلې بس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کولو خانه کعبه ته مخامخ ودرېدو او بیا ډېر په حسرت سره خانه کعبه ته وکتل، زړه یې ته نه کېدو او دا یې ووې چې ته د الله په نزدې ډېر محترم یې. هغې خانه کعبې ته خطاب کولو چې ای کوټې د الله په نزدې ته ډېر محترم یې، خو یو شی داسې دی چې هغه د هغه احترام او د هغه عظمت د الله په نزدې تا نه هم زیات دی. صحابي وایي چې ما غوږ کېښود چې هغه به څه وي. بیا یې تپوس وکړو چې یا رسول الله هغه څه شی دی؟ وایي د مؤمن مسلمان عزت هغه د الله په نزدې د خانه کعبې نه زیات دی. د مؤمن مسلمان عزت ته چې څوک نقصان رسوي، د هغه عزت نقصان په مختلفو طریقو رسوي. هر یو سړی په دې ښه پوهېږي. هغه داسې ده لکه خانه کعبه چې راغورځي، او خانه کعبه د هر چا خوښه ده. د څلور کونج دنیا نه خلک راځي مسلمانان، څوک سینه او څوک مخ او څوک خېټه جنګي خانه کعبې سره وجاړي، لیکن دلته د مسلمان عزت هغه په خاورو کې ککړ کړي، عزت یې کړي، د هغه حتی کو توهین کړي، ځکه چې دی زورور دی هغه کمزوری دی. د سره وسله ده هغه سره وسله نشته. دی خان دی، ارباب دی، نواب دی، چودري دی، هغه یو فقیر مزدور سړی وس یې نه رسي. او که وس د هغه رسوی نو کله سره د فقر او غربت هغه هم ډېر تیز وي او د هغه بېوسي ده. لیکن که چېرې یو نیک سړی د هغه توهین، د هغه حتک، د هغه سپکاوی، هغه د الله په نزدې ډېر ګران دی، حرام دی. بیا د عام مسلمان نه بره د یو ولی الله، د الله د دوست حتک او توهین دا په خدای بیا ډېر ګران دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث قدسی دی، الله پاک فرمایي من آذا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو کوئی اذیت پہنچائی تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ میرے مقابلے پہ آ جائے. اگر زما مقابلی تراشی زما هغه سره جنگ. اوس الله جل شانه خو دې دنیا کې خدا هار او جیت نه خیدا او په آخرت کې چې بیا به د سره څه کوي. لیکن یو ولی الله تا او دا پتن لګي چې په پاند کې تاسو سره په مجلس کې په لسو کسانو کې، په 15 کسانو کې، په 3 کسانو کې، یا تاسو دوی پس تاسو دو کې د الله ولی څوک تا هغه تسپک وي، د هغه توهین کې، د هغه تحقیر کې، هغه مزدور دی، هغه زمیدار دی، هغه په سارو پسې روان دی، هغه په ایوي کلبې پسې روان دی، هغه پانډیتوب کوي په منډای کې، هغه پردي بوجونه پورته کوي، لیکن دی د الله ولی. او زه تاسو ته ولی وښیم، حضرت علی کرم الله وجهه په سخت ساړه کې په مدینه منوره کې چې ساړی نه بیا تیزي مونږ لیدلی هغه ساړه چې یخې هواګانې چلیږي لکه څه کال چې دلته وي، هلته ډېره تیزه وي. په سخت ساړه کې سرمن اچولی، د سرمن کومه ده کور کې به اوچې کې سرمنې کپڑے به نه وي، بیا به هغې کې سورې وکړو. نو علي صاحب سرمن راواغېسته، په هغې کې سورې وکړو، د اوښ سرمن د نیمې پښکته مخکې را ځوړنده که نیمه شته، دی د ګرسړدۍ نه د بچ کېدو لباس وګیو، سخت نهر و، خېټه کې څه نشته، کور کې څه نشته. بهر ووتو، یو باغ سره تېرېدو، په هغه باغ کې یهودي لګیا دی، باغ بوټو ته اوبه ورکوي. خو هغه زمانه کې د اوبو ورکولو یا به په هغې باندې اوښو یا به یې بوقې راایستې، بیا به یې بوقه وړه بوټي ته به یې اچول. حضرت علی کرم الله وجهه داسې په دیوال باندې سر اوچت کړو، د مدینې خلکو به د باغونو نه ګیر چاپېر د پسخې دیوال ته اولو، سر یې اوچت کړو، نو یهودي ورته وایي یا اعرابي هل لک فی
هل لك تمرة في دلوه فی دلوین یو بوقر و باسا یو کجور بدر کوم یو بوقر و باسا یو کجور بدر کوم مزدوری کے علی سے بتوئی چھو ہو گیا حضرت علی کرم اللہ وجہو دن شبوڑی دو ویراش یہودی و تبوقا پر خوا استل شو دبو بوقر استا یو کجور باغور کول د کجوری یو دانا بابی بوقر و استا بابی ورکا چدا سی موٹی کجوری جمع کے نو بوقه و تبریخ و روان شوی بس زما کار اوس هغه مالک ته د باغ د زمکه د پراپرټي د جیداد او دا مزدور دی او دا مزدور څوک ته خلیفہ راشد حضرت علی کرم الله وجهه شداغه مناقب او فضایل چې وګوري سړی حیران پاتې شي اس پتن لګي چې تاسو سره کوم سړی معاملې کوي هغه څنګه دی تا ته داغه حقیقت نه معلوم د جوړه حال بهر حال الله جل جلاله فرمایي چې کوم یو زما ولی ته هغه تعزیت رسیدا حرام یو مسلمان ته اذیت رسول الله حرام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اذیت رسول الله کفر دی یاسر قران کریم کې الله جل شانه د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اذیت تذکرہ کړ نو ته بیان توحید او بیا پاره کې تحقیر او د چا کې د عام مسلمان کې د یو ولی الله کې د یو عالم کې د یو امام کې د یو مجتهد کې اغا امام بیا امام حنیفه رحمه الله دی کې امام شافعی رحمه الله دی کې امام مالک رحمه الله دی بیا صحابو کې استا اختلاف دی پرای کې د رائے د اختلاف د وجنه ته صحابي او خلیفہ راشد ته نوم په دې انداز باندې خلی ته وې استاد لاري کوسي هم زولې دی استانه کشر دی او بیا ته وې چې دې خطا شوی دی الله جل شانه هوشتا دا عدالت مشتا تانه به تاسو کی ته وی اړېګا الله جل جلاله د قهر او د غضب نه وی اړېګا ته د الله جل شانه د دین خدمت نه کې تخلقو کې دین نه خوره تخلقو کې د دین منفي شی خوره نو عرض می دا کولو چې تحقیر او هتک دی پوری تلی دی چې د صحابه توهین شوه دی او کیږي لګیا دی اوسم کیږي تا سره دیوال په دیوال ستا په گاون کې ستا په خار کې ستا په محله کې داسې کسان وی چې هغه صحابه توهین دي او د صحابین بیا مخکې لاړ شه د انبیاء تفاسیر لیکلي دي داود علیہ السلام نه دا غلطی شي او فلان کې نه دا شي او فلان کې نه دا شي او یوسف علیہ السلام دا شي لکه چې اسمان نه دی الله جل شانه جج راستولې د انبیاء په منځ کې فیصله کوونکی دی حالانکه انبیاء هغه باندې د الله د طرف نه وحی راځي او هغه چې سوی هغه د الله د وینا نه بغیر نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافرو دا کارو کوي وته چې خپل ځان نه نشم کولای ترسو پوری چې الله پاک ما ته وحی نه رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یہ پیغمبر اپنی خواہشات سے اپنی جذبات کی بنیاد پر نہیں بولتا ان هو الا وحی یوحى بلکہ ان کی طرف تو وحی بھیجی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور یہ اس وحی کے مطابق بولتا ہے تو پیغمبر کا بولنا وہ اللہ جل شانہ کا بولنا ہے پیغمبر کی اپنی امت سے بات کرنا وہ اللہ جل شانہ کا اپنے بندوں سے بات کرنا ہے گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود دا غوینا هغه د الله وینا ده اگرچه د ګړګوړی نه د مړی نه یو پیغمبر روزي یا د یو حق ویونکی نو عرض می دا کول د ما عزتمند چې تفرق او انتشار چې راځي په امت مسلمه کې او بیا هغه خلک چې هغه ته د امت او د قوم ذمہ داری حواله شوی ده هغه په دې بنیاد باندې راځي ډومبه خطا دې دې کیږي چې توحید بیانېږي نو توحید سره د خلق توهین شروع شي دا فلان کی قبر تلاشه او دا قبر تلته ورکه ته بیا وګوره چې را پاسي تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک پورې دومره خبرې شي نو دې سره اتحاد ناراضي دې سره تفرق او انتشار راځي دې سره فتنه راځي دې سره محله ورانی شي
کلی وران شي، خاریه وران شي، علاقې وران شي، فتنه راشي. د الله رسول فرمایي فتنه نه، تفرق او انتشار نه، په امت کې وحدت ټوکړي ټوکړي شي، کورونه بیل شي، په کورونو کې افراد بیل شي. دویم دا چې عقیدت او محبت، بعضی شخصیات داسې دي چې هغوی سره محبت دا په ایمان کې داخل دی یا د ایمان دپاره مؤید دی. د الله جل جلاله سره محبت دا ایمان دی. والذین آمنوا اشد حبا لله، کوم چې مؤمنان دي د هغوی محبت د الله سره ډیر زیات دی. والذین آمنوا اشد حبا لله، د الله سره محبت د مؤمن د هر چا نه ډیر دی. بیا ورپسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت. لا یؤمن احدکم، بخاری شریف کې حدیث ته، دا حدیث په کتابونو کې دی. بخاری شریف کې امام بخاری کتاب الایمان کې راوړی دی. لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو کس مؤمن نشي کېدی تر څو چې زه هغه ته د هغه د مور او پلار نه، د هغه د اولاد نه او د ټولو خلکو نه زیات محبوب نه، هغه مؤمن نشي کېدی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دا د ایمان جز دی، ځکه چې هغه د الله رسول دی او د هغې سره محبت په حیثیت د رسول الله. اسی ذاتی محبت و سره د ابو طالب سے ومو، لیکن ایمان نو دغه سے محبت دومره پکار شو چې په عذاب کې تخفیف راغلی دی، لیکن د جهنم نه نشي وتی. یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل تر ابو طالب هم تر بل تر عباس رضی الله عنه دی، هغه صحابي دی. هغه ته په آخر کې تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته وایي چې ستا تر چې مړ شو، ستا ډېره مرسته کوله، ستا ملاتړو، ستا دفاع به یې کوله، دشمن به یې د تا نه شړلو او کړي وه، ورسره ولاړو. په شا بیا ابي طالب کې یو ځای بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرسته کړې، ډېر محبت. ستا ته الله جل شانه پیغمبر تا خپل تر ته سفیده و په ورځ د قیامت رسې یا رسی هغه ته فیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې نور نه خو دومره چې انما هو، دا جواب ورکو، انما هو فی زحزاح من النار، وہ جہنم کے کنارے پر ہوگا، وہ جہنم کے کنارے پر ہوگا. بل روایت کے راضی چې جہنم کے سخت عذاب آغا لاندې تل کې دی، په ویخ کې دی، او د ابو طالب به زما په وجه باندې چې کوم نه جهنم په بهر په غاړه باندې او عذاب به څومره د خپو د لاندې چې کوم انګار او اور دي، نو هغه د هغې تاو به دومره سختي چې مازغه به داسې خوټ کېږي لکه په کټوۍ کې چې شوروا خوټ کېږي. دا ادنا عذاب یعنې د جهنم نه راوځي نه، لیکن دومره تخفیف هغه دپاره شته، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته یې کړې. بهرحال عرض مې دا کولو چې دویم شی هغه محبت دی، د الله سره محبت، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت، د صحابه کرامو داسې محبت و چې حضرت انس رضی الله عنه یو ځل وایي موږ پیغمبر علیه السلام سره په مسجد نبوي کې ناستو، صحابه کرام ناستی، په دې کې یو کس رالو عربي، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو متى تقوم الساعه، قیامت به کله راځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل ما عادت لها، دا قیامت ته څه تیارې کړې؟ ځکه چې د کله راځي جواب دا نشته، دا علم صرف او صرف الله جل شانه څخه دی، نه فرښتې ته خول دی. په فرښتو کې مقرب فرښتہ سید الملائکه جبريل ته علم نشته، نور فرښتو ته نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی التعین قیامت علم نشته چې فلانکی ورځ به راځي، نه تېرو انبیاو ته شته، دا علم ټولو ته دی چې قیامت به راځي، لیکن کله به راځي د دې د تعین علم نه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل ما عادت لها تا قیامت ته تیارې سره کړې ده هغه وته وی چې ډیر تیارې خو مینسته خدا الله او د الله د رسول سره مینا ولکنی احب الله ورسوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتو فرمایل المرء مع من احب سړی به د هغه چا سره چې چا سره مینه چې چا سره محبت وي دا یو ضابطه د اصول دي پدې کې دام دا لکه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې دومره مون خوشحال شو چې د اسلام راړو نه پس په بل خبر زه دومره نوم خوشحال شوه نه نور صحابه لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټکی خوشحال شو یو په اسلام ډیر خوشحال شو چې مسلمانان شو په کومه ورځ یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمله ولې ځکه چې صحابو کې تواضع ډیره زیاته وخه عاجزی په ډیره و دا غي په خپل عمل نظر نتلو هغه وی چې عمل هم نشته خدای الله د رسول سره زمینه ده نو حضرت انس ته وی هغه حدیث کړي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي بخاری کې حدیث ته چې زما د الله د رسول سره مینه ده د ابوبکر سره مینه ده د عمر سره مینه ده هغه صحابه دي دیم صحابي دي لیکن هغه مشران دي خلفا دي زه د امید ساتم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ارشاد موافق او مطابق چې زه په ورځ د قیامت د هغې سره ځکه چې زما د دې سره مینه ده دې کې دې طرف ته اشاره ده المرء مع من احب سړی به د هغه چا سره چې چا سره مینه اوس که د یو سړی د شرابي سره مینه نو شراب خورو سره وي او د رشوت خورو سره مینه د غي سره وي د سود خورو سره مینه د غي سره وي د زنات سره مینه زانی دی د غي سره وي حشر وي دی به زنانه کې حشر مې د غي سره ځکه چې د کار سره د محبت کول د قاتل سره به مینه اب ظالم وی قاتل وی مړی وی کړي وی ګناه دغه به د سره یاري دوستی دی به د غي سره المرء مع من احب د یو خزه سره د زنانه سره غلط تعلقاتی غلط مینه دی وسره دی په ورځ د قیامت د غي سره د کوم سي سره چې مینه ده هغه سره وپاسي هغه مینه دی ډون کون کړو عربی کې متل حبک شیء یعمی و یسم تیرا کسی چیز کے ساتھ محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتی ہے سڑے ډون کون کی کله کله محبت دې حد ته ورسیږي بیا وته استخکاری دا غي نه علاوه نو ځکه حشر به دا غي سره بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا بیا د صحابه کرام سره مینا د ابوبکر صدیق سره مینا د عمر سره مینا حضرت انس ته وی د حضرت عثمان سره مینا د علی مرتضی رضی الله عنه سره مینا د اهل بیت سره مینا د حسن او حسین سره مینا د ټولو صحابه سره مینا د یو دوه د 15 شپږو صحابه سره نه د غي سره مینا د غي سره به حشر وي او دا په اسلام کې داخل دي بیا د الله جل شانه د شاعر سره مینا خانه کعبه د الله کور د بیت الله دا غي سره مینا صفا مروه دا د الله جل شانه د دین نخي دي دا غي سره مینا عرفات مزدلفه او مینا دا د الله جل شانه د دین نخي دا غي سره مینا رمی جمرات سره مینا د بعض پښتانه ور جمرات سره مینا نه کوي رمی جمرات شیطانان وشتل دا یو عمل له د شرع الته شیطان ولاړ نه دی یو ځل ماته یو مرګره رالو دلته په پیښور کې ما ته وینن می شیطان خبر برابر کو څنګه دی برابر کو ما چې شیطان دا څه ګناه دی پریخي ما ته مې کوم ځای کې وای په مشرق اخبار کې مشرق اخبار کې د جمرې نه خبر کړي واغسله نو یول مې پتوکانی وتکل به په چیتر خو والو نو موته شیطان دی خو خوشحال ځکه ستاره حرکت او فعل ته وکتلی هغه خو خاندلی در نو مینا کرمی جمرات د مینا سره مینا د شاعر الله سره مینا دا د الله یو حکم دی بیا د مس سره مینا د زکات سره مینا د حج سره مینا د روزه سره مینا مسلمان چې زکات ورکي نو پرون تندی ورکي زړه خوشاله تی به قلب سره ورکي او چې زړه نه غواړي ورکي نو دا مسلمان نه دا منافق مس چې کوي مؤمن مسلمان
ځکه چې موږ د الله حکم دی، د الله د دین غټ رکن دی، د ډېر پتی به قلب سره کوي، زړه ډېر خوشاله. الحمدلله موږ مې څومره سکون پکې. او چې کله د په تندي باندې ګورنجي وي او د په دې حال کې مسکه وزان ته اخلاص کینو، دا د مسلمان موږ نه دی، د منافق موږ. الله دې موږ وساتي. دی چې حج کوي نو دی وایي چې دا خو زما دومره لکه روپۍ تاوان شو. په مینا کې ما ته یو کس وویل چې د حج متعلق احکام بیان کما بیانول، نو یو بوډا سپینګیره لري، حالانکه پینډ دلته نږدې و، زیم ډېرو هغه خپې اوږدې کړې په بسترې ته سر اړم کړی و. ما ته وایي ملا صاحب لږ په زور ووایه. ما سره لوډ سپیکر نو ما ورته زما خو دغه اواز دی نور نوځي. رښتیا چې زما اواز ټیټ دی چې دا لوډ سپیکر نه بیا دلته هم څوک نشي اورېدی. ما ورته وایي چې زما خو دغه اواز دی، زه په زور وایم خو اواز مې نه راسي. نو هغه وایي بیا لګیا یې ځان ته، ځکه چې هغه تاوان شوی و، 4 لکه 5 لکه روپۍ تاوان شي. حالانکه دا دی د الله عبادت، حج د الله حکم دی، د هغې سره مینه پکار ده. شکر وباس ډېر ملیدلي دي الحمدلله، دومره خوشحالي، دومره غیر عالم حج پر راتلو باندې چې بس د هغه د ډېرې خوشحالۍ نه جاړي او جاړي. د الله سره دعا، د الله سره تعلق. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، اور حج اس سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ ڈھا دیتا ہے. حج سے سڑے کے ٹول گناہوں نہ توشی، غدا سے حج کہ گناہ نہ سڑے ځان بچ کی اللہ ته وجاړي، رجوع الی الله، توبه یې پکې. نو دې سيزونه ته مسلمان خوشحاليږي. د دې سره مینه، د زکات سره مینه ده، د روزې سره مینه ده، د رمضان میاشت چې راځي د خوشحاليږي. دا جمعه الثانیه ده، دې پسې او میاشت را روانه د رجب. د رجب میاشت چې وکړه د شپې اولی دی شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به اولی ده، د نور میاشتونه علاوه یو خاص دعا به کوله، خاص دعا. هغه دعا به سوا هغه به دا وه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله دې رجب کې زنانو ته زمون زنانو ته زبرګه میاشت، دې رجب میاشت کې او دې پسې شعبان کې مونږ ته برکت واچي. برکت دا برکت د څه شي دی؟ د نیکو اعمالو توفیق راکړي. ته چې په اعمالو باندې کوم اجر او ثواب ورکړي، یا الله هغه اجر مونږ ته ډېر راکړي. دا برکت نه چې په غنمو کې برکت واچي، په کندو کې برکت واچي. دا برکت هم د الله نه غوښتل پکار، لیکن د الله رسول امت ته ښوولی برکت د هغې نه مراد دا دی چې په لږ ژوند کې ډېر کارو کې سړی په معمولی عمل کې دومره خشوع خضوع عاجزۍ سره یې وکړو چې په هغې کې الله جل شانه د لږ اجر په ځای ډېر اجر ورکړو. بعضې وختونه داسې دي، بعضې مقامات داسې دي، بعضې امکنه داسې دي، بعضې ځایونه داسې دي چې بعضې میاشتې داسې دي چې په هغې کې ستا په عمل باندې اجر ډېر دی. په رمضان کې یو فرض د یو فرضو برابر لیکلی کېږي، یو نفل د فرضو برابر لیکلی کېږي. په مسجد حرام کې یو مز یو په لاک مزونو برابر لیکلی کېږي. په مسجد نبوي کې یو مز یو په 1000 مزونو برابر لیکلی کېږي. په مسجد قباء کې 2 رکعاته نفل د عمرې برابر لیکلی کېږي. د برکت په عمره باندې څومره تکلیف وي، پیسې بیا له خرج کا، ویزا بیا له لګو، طوافونه او سعی احرام، دا ټول تکلیفونه په ځان تیرې. او په مسجد قباء کې 2 رکعاته مزو کې الله رسول فرمایي د عمرې برابر ثواب. دې ته برکت وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله د رجب دا میاش او دې پسې د شعبان میاش په دې کې مونږ ته برکت واچي او مونږ رمضان ته ورسه. دومره شدید محبت او د رمضان سره چې 2 میاشتې مخکې به رمضان ته د رسیدو تمنا کوله، ارزو به کوله چې یا الله مونږ ورسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر د ډیرېدو دعا نه کړې، دې کې کړې ده. او دنیا ته دراتلو دعا به یو کس په آخرت کې نه کوي، او
چلاړ شي انبیاء کرام نیکان خلق بیا وتلی وي، لیکن د الله رسول د جهاد په باره کې فرمایي انی لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم سلور ځله فرمایلی چې ژوند مړ شم ژوندی شم، قتل شم ژوندی شم، قتل شم ژوندی شم، بیا قتل شم. بعض سیزونو پس ارمان کړي دا محبت. لوددت میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. بہرحال دا اللہ جل شانو حکمونو سره محبت کول دې سره محبت پکار دی، لیکن د محبت د وجه نه کفریه او شرکی اعمال کوله ټیک نه. د یو نیک کس سره د محبت دی، د مؤمن مسلمان سره محبت، د مؤمن دې ځکه په يهودي او پیرنګي باندې مسلمان ته ترجیح ورکو، هغه خپل رور ساته، یہودی سره دوستی اور ولی مساته. زی په قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، زی په فرمایي قرآن کریم کې د کافر سره دوستی ما جوړو، دوستی ما جوړو. د مسلمان ستا هغه سره محبت، د هغه سره دوستی او د هغه سره تعلق، لیکن د دوستی په بنیاد د محبت په بنیاد باندې د الله جل شانه په بندګۍ کې شرکی اعمال، شرکی افعال ارتکاب کو اللہ ٹھیک نہیں. یہ ولی اللہ سره محبت ہے لیکن داغه قبر تراش هغه ته پرستش شروع ندی. الله جل شانو اجازه ورکړي د محبت خپل تقاضی پیر صاحب سره د محبت ته، استاد سره د محبت ته، داغه په خپو کې سر کې دی نه په دی باندې الله جل شانو ناراضه کیږي. تاسو تماوي کې شری د عبودیت سجدین او کفر او شرک ته او د تعظیم احترام سجدی نه بیا حرام د ګناه کبیره ده. دا محبت کې غلو ده، دا محبت په بنیاد باندې شرکی افعال کول نه دي پکار. دا الله سره د محبت ته، دا الله د کور سره د محبت ته وی چې عمره تلاړې عمره تلاړې عمره تلاړې. الله جل شانو په کور کې د کلی په جماعت کې مز در کړي دی، په پوله پټي باندې مز کولای شي مز نه کې. دا الله سره د محبت نه دی، صرف هغه عمارت کتل واړي سیل سپاټي د پاره دي شوق پورا کې. دا الله جل شانه سره چې محبت وین، دا الله کلام قران پاک دلته پروت دی، سهار او ماخام لري داغه تلاوت کولو. صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، زمونږه کابر چې قران به راغشتو نو قران راغشتو تلاوت شروع کولو نه مخکې به جړه شروع په جړه به کوته پوری هذا کلام ربی، هذا کلام ربی، هذا کلام ربی. دا زما د پروردگار خبرې دي، زما د رب خبرې دي. او بیا په جړه باندې سر شو به جړل جړل قران پاک به د اوخ کړنډک. دا الله جل شانه سره محبت، دا سرګند معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون په کورونو په جمعاتونو کې پرته ده، او دا به تر قیامت پورې وي چې بیا قیامت کله راځي بیا به د اوچت شي، خلکو د سینونو و پورته شي، لستون کې بینی د قران پاک علم لرون کې شخصیات به پورته شي. بیا به یو وخت دا شراشي شاید دا ټکی بملړ شي. عرض مې دا کول زمای عزتمندو چې د وحدت د پاره په هغه حضراتو کې چې اهل علم دي او د امت د اصلاح کار غي تاواله شوی دی، هغه کې ما د اتحاد راوستو دوه خبرې ذکر کړي. یو دا چې د توحید بیانولو په وخت کې د چا د توهین او تحقیر نظام ساتل پکار، یعنی بیانای به توحید په کې براشي دین خلاف ورزي، او د محبت او عقیدت د اظهار په وخت کې د هغه افعال او هغه خبرو نظام ساتل چې کوم افعال او خبرو د شرک بوی راځي یا سرګن وي. محبت او عقیدت په دې حد کې اجازه نشته چې سړی د شرک ارتکاب وکړي. د چا سره محبت وي. الله جل شانه دې موږ د بخو خبرو د عمل توفیق راکړي. ان شاء الله بقایا چې ژوند په دې موضوع خبرې کوو. واخر دعوانا الحمدلله.